بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ورور امداد علیش نغری یم. نن ډېر یو اهمه موضوع باندې تاسو سره خبرې اترې شریک کوم. څنګه چې تاسو ته پته ده، الف خان ورور زموږ یو سینیر صحافي دی او ډېر تکړه صحافي دی، خو نن سبا د هغه خلکو تنقید شکار شوی دی چې د هغوی نه څه بیکګراونډ شته، نه څه یو څه نه څه بل څه، نه د ده په دغه طریقو پوهېږي چې دا کوم الف خان ورور به یې شروع کړي دي. هغوی ته صرف دغه خبره رامعرفي شوې ده نن یو څو ورځو کې چې الف خان یو څو زنانه دي، زنانه هغسې ډېرې زنانه دي، خو لکه دغه وخت کې چې کوم وخت کې د ویډیو وایرل شوې ده، نو هغه الف خان ورور به یې چې کوم دی نو دغه روجي ورکولې او هغه وایرل شوې ده. ډېر خلک تنقیدونه کوي چېرې الف خان ورور چې کوم دی نو هغه د کیمرې مخې ته زنانه بې عزته کوي او هغوی له لږې غوندې روجي ورکوي، خو هغوی ته دا پته نشته چې الف خان د کلونو نه راشروع دی او هغه تورسرو له کورونه، مدرسې او داسې ډېر ډېر پور پیکیجونه هغه هغوی له ورکوي او د غریب ولس خدمت چې کوم کوي نو هغه یو سلسله را شروع کړې ده. او زه تاسو ته وایم په دې چارسده کې داسې ډېر سیاستدانان دي، داسې ډېر شتمن خلک دي چې هغوی دغسې اجرې نه چلېږي. په اجرو کې داسې کوم الف خان ورور چې کوم دا کار شروع کړی دی، غریب ولس خدمت، هغسې هغوی نه دي کړي څنګه چې الف خان ورور شروع کړي. نو زما خو دغه تنقید والا کسانو ته دا خواست دی چې تاسو بیکګراونډ چک کړئ. د وخت سره د کلونو نه الف خان ورور شروع دی، چا له د کورونو له ځمکې اخلي، چا له کورونه جوړوي، چا له مدرسې جوړوي، چا له فوډ پیکیجونه ورکوي. روژه کې خو دغه متواتر دغه روټین دی چې هر ورځ هغه فوډ پیکیجونه تقسیموي، غوړي، دال چیني، اوړه، هر قسم څیز هغه خلکو له ورکوي. په دغه ورځ باندې دغه فوډ پیکیجونه ختم شوي، د سهار نه هغه تقسیم کړل او مازدیګر ټایم کې چې کوم زنانه راغلې وې هغوی لکه دا هم یوه خبره ده که نه چې فوډ پیکیجونه ختم شوي، زنانه راغلې وې ورته به یې ویلي وي چې تاسو بس نشته، خو نه، هغه د خپل در نه هېڅ یو کس داسې بېنوا نه دی لېږلی. که لږ غوندې څیز دی او هغه وخت په موقع باندې موجود دی، هغه هغوی ته په حواله کړی دی او تللي دي. د ده چې تپوسونه کړي چې تاسو د کوم ځای نه راغلي یې، تاسو د کوم ځای نه راغلي یې، دې کې زیاتره زنانه داسې وي چې هغه د ډېر لرې لرې ځایونو نه راغلي وي. ما پکې وویل د شب قدر نه پکې راغلي وي. د شب قدر نه چې را شروع شي دا زنانه او د چارسدې پورې راځي الف خان ورور ته ودرېږي، نو دا به په څونه شتمنو خلکو راوړېدلي وي. دغه سوچ دا نه کوي دا خلک چې دې که موږ چېرې خپل حقدار ته ورسو، خپل زکات خیرات موږ د هغوی ته ورسو، هېڅ کله به هم دا دغه نه راته چې الف خان ته به څوک ولاړ و، څوک به یې فوډ پیکیج شو یا داسې نور خبره شوه، هغه به یې واخیستي وو. خو موږ خلکو کې دا ګناه ده چې موږ خپل حق لکه زکات شو، خیرات شو، دا موږ په صحیح طریقه تقسیمو نه، خپلو خپلوانو له خو اول ورکوو او هغه هم داسې نه ورکوو چې هغه پې شتمن شي. لکه اوس د کروڑونو روپو یو سړی مالک وي، هغه په زکات په لکونو کې راځي، چې یو کس له ورکړي نو هغه پې نیستي غوسه کېږي. خو موږ داسې نه غواړو چېرې زموږ ورور بی دي زموږ په زکات ښه شي. نو یو خو دغه خبره شوه. بل دغه تنقید والا کسان دې کې ټوپک مار هم راغلی، دې کې نور هم داسې یو ایرې غیرې راوچت شوي دي او الف خان ورور پسې خبرې کوي چې ته کیمرې په مخامخ خلکو له ښېګړه کې امداد ورسره کوې. که چېرې دا الف خان ورور دا کیمره بنده کړه نو دا راته وایم چې دې کې به داسې خلک ودرېږي ده ته چې د هغوی به ښه وس کېږي، دغه غریب خلک به رستو شي او دغه سفید پوش خلک نن سبا ډېر زیات خراب دي. ځکه چې مهنګایي ده نو دې کې به هغه خلک هم رامخکې شي. لکه د دې نه مخکې اوس هم تقسیمېږي، مفت اوړه تقسیمېږي،
نو کې ما ډېر خلک داسې ولیدل چې په اکسلایانو کې به رالل او قطار کې به ودرېدل. نو ولې دا د غریب حق نو چې غریب له میلاو شوی وي. نو داسې که چېرې الف خان ورور کیمره بند کړه او د دا کم کار شروع کړی دی او دا د کیمرې په شا وکړو، نو د غریب ولس هغه چې کوم د غریب هغه حق دی به ختم شي او دې کې به سم خلک رامخکې شي. او چې کیمره نشته بس پکې نه راځم چې څه خو راته میلو شي که نه. نو الف خان ورور تا ته زه وایم چې کیمره بند نه کړي، دې کې به هغه خلک تا ته ودرېږي چې بیا به حقدار نه او تا ته به ولاړې په قطارونو کې او به چې بس کیمرې په شا چې څه خو راته میلو شي. نو الف خان ورور زمونږ ورور دی، سینیر صحافي دی، تکړه صحافي دی او دا د چې کوم کار شروع کړی دی نو نه منم چې داسې بل کس په 400 کې وکړي. سیاستدانان هم شته، شتمن خلک هم شته، خو د هغوی د در نه داسې د هغوی د کورونو نه د هغوی د اجرو نه داسې هر ماښام څوک په قطارونو کې ورته نه ولاړ چېرې څه راته میلو شي، فوډ پیکیج راته میلو شي یا داسې نور څه راته میلو شي، هغوی به ورکوي. دا نه چې نه به ورکوي، هر سړی به د خپل وس مطابق ورکوي، زرګونه به ورکوي، لکونه به ورکوي، یو میاشت به ورکوي، 2 میاشتې به ورکوي. خو نه د الف خان ورور چې کوم کار شروع کړی دا د عمر سره سم دی او په الف خان ورور چې کوم خلک ټرسټ کوي، اعتماد کوي، باروسه کوي، دا خلک دي چې هغوی ته پته ده چې الف خان ورور چې کوم کار کوي دا دې ښه کوي، بد نه کوي. زنانو له کورونه اخلي، زنانو له جامې ورکوي، زنانو له هر هغه څیز فوډ پیکیج دال چینی غوړي وړه دا ورته ورکوي او ډېر زنانو له داسې کورونه جوړ کړي دي چې د هغوی وس نه کېده او کورونه یې ولاغېشتي. نو زه دغه خلکو ته وایم تنقید کوئ خو لږ خو وګورئ چې دا سړی څنګه دی، د څه وکړل. یو سیاستدان په 400 کې داسې کار نه دی کړی څونه چې د الف خان ورور کړی، داسې یو صحافي داسې کار نه دی چلولی څنګه چې الف خان ورور چلی. نو زما ټول هغه خلکو ته خواست دی چې تنقید مه کوئ. دا د غریب ولس چې کوم خدمت دی ښېګړه ورسره روانه ده، نو دا مه کوئ چې روانه وي او په دې باندې دا ښېګړه دغه مه بندوئ. دې به څه وکړي او بس بند به کړي، کیمره به بنده کړي او بس هغوی به چاړه کومی نه. نو څه دغه کوم غریب ته چې څه میلاویږي هغه به بند شي. نو زما دغه یو څو خبرې وې تاسو سره. تر دې دمه خپل ورور امداد علي اشنغري له اجازت ورکړئ. د الله پامان.